دا خو زمونږ د فایدې لپاره نه دي دا کوم چې لګیا دي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو ګورئ جی نن بیا د سینټر هسپتال مخې ته په دې روژه کې نن بیا د ډاکټرانو یو هړتال لوتی دی او هغې کې هسپتالونه بند دي. خلک چې کوم دي د ایمرجنسي هر څه د سختي سره ټول خلک جدي مخ دي. راځئ زموږ سره یو مریض دلته کې ولاړ دی چې هغه دی سوی په خپل د خپل مرض په حوالې سره سوی او دته څه لګي. السلام علیکم وروره نن چې هسپتال بند دی تا ته تکلیف څه دی او دلته څه راغلی وایي؟ ما ته خو د ډېرو ورځو نه تکلیف دی. هغه غاښ مې تړو دغه خوله مې خوړی نه شو. هغه پرایویټ هغه یو ځای بل ځای علاج کوو خو نن یې دلته کسانو راځي دلته سرکاري هسپتال دلته رالم دا ټسټونه هر څه مې وکړو خو ډاکټران وایي چې هړتال دی او کار نه کوي. ته دا هړتال به څو ورځې تا ته ووایي چېرې څو ورځې به وي؟ یاره موږ ته خو هېڅ هم نه دي ویلي چې په ایمرجنسي کې به کار ډاکټر سم سره د عوام په ټول ځل کې جی د دې لپاره څه ذریعہ په حکومت د ډاکټران نشي برداشت کولای. بیا د فوج او د فوجي ډاکټران دی وکړي بل ذریعہ دی جوړه کړي. دا خو ویل کېږي داسې عزتمندو چې تاسو د دوی خبرې ما اورېدلې خو ویل کېږي داسې چې دا کوم هسپتال چې دا ټیکهداري نظام له ورکوي او په هغې کې بیا د ډاکټر بیا دلته کې کم هارنیا او پینټ سپریشن چې کېږي چې د هغې به 15,000 روپۍ لي. دغسې بیا ډاکټر چې دي هغه به په دې ځای کې کم ناست شي نو د هغې چې میډیکل سپیشلیسټ دي د هغه که 1000 روپۍ فیس یې هغه 300 به هغه لځي او 700 چې دي هغه به ډاکټر ته میلېږي. نو که چېرې دا په دغې وجه باندې نو دا خو زمونږ کم عوام چې دي کم خلک چې کم ځپلي شوي خلک چې کم غریب عوام چې دی نو دا خو د هغې دپاره د هغې به پې ورکړي د هغې په حق کې دا خبره ده. عزتمندو دغسې تاسو ګورئ جي حکومت له پکار دي چې دغه خلکو سره رعایت وکړي جي. حکومت له پکار دي چې د هغې سره طرف ته دا خبره په میډیا باندې راولي چې ډاکټر څه وایي او حکومت څه وایي. دا راغلی دي جي ډاکټر هم اورېدلی دي حکومت هم خلک اورېدلی دي. خلکو ته څه پته نشته. تاسو مهرباني وکړئ دا خبره نور هم خپاره کړئ د عوام کومه هغې باندې عمل وشي. ډاکټر خو تللی دی که نه دی ډاکټر کوم دي؟ میخانیزم ته به څلوري شي. زمونږ تاسو ګورئ کې د ستان کټونو ځکه چې هلته کې ډاکټر هړتال تکلیف ته جي یو روژه ده خبره موږ ټول حل نه کړو څه مخې
زي پسې چې دې ولې زمونږ د قچل ایسه چې دا بدن مریض دراکه چاغو بوګي خپل کار چا کارونه دې خپل مریض ته ګوري سبا زمونږ د مریض دا کار کیږي زمونږ روټ چاړ ورکړي زه به تاسو څه کوم زندان نه کیږي مسلم لیگ دسی شو دس ګرانی په یو کې راځي عزتمند تاسو ګورئ حالت روان دي خلکو ته د کم موږ د ډاکټر واورو عائشہ بس ٹھیک خبر ہے تو سب ٹھیک خبر ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منگا دا پاکستان هر یو حکمران منو منگو فوجی منو عمران خان منو بس یاکیم سے منو لیکن منگا غریب سری سره غټ ظلم زیاته کیږي منگا ډاکټرانو خلاف روتیو په یو کټ کې په یو پلیټ کې څلور ماشومان پراته دي وروره څلور زنانه پراته دي وروره ځکه د رمضان المبارک میاشته ډاکټران مونږ سره جذبې کوي ډاکټران مونږ سره زور کوي सरकारी उल्टा बगे यवा तो इने में मंगा د غریبانو ته تاسو کړی شي موږ حکومت ته خواست چې منګا ته پاوښ ورکړي شي ډاکټران موږ ته وایي پرایویټ لاړ شي پلان کې لاړ شي عزتمندو نن تاسو وکتل چې
په هسپتال کې پراته د هغې ملشه کوم چې د رزوم نه د غرونو سرونه راغلي د هغې ملشه کم سره چې 500 روپو د چټۍ درک نه لګي د هغې بر والله ملشه کوم چې تاسو وکړل لاړې په سرو ارمو هغې کټ هم واچول چېره په دې ځای کې زمونږ خبره تر څو حل شوې عزتمن حکمرانان کم از کم په کار دي چې د هغې په هغه ټایم یا په احتجاج باندې به مجبوره نه وو په خپل ځان وژلو باندې به مجبوره نه وو عزتمندو تاسو پروګرام وکتلو دا وخت بل پروګرام پورې عزتمندو مال راکې اجازه الله سپارم